بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. په بدر کې د شرمناکې ماتې وروسته ابو سفیان د خپلې قافلې سره مکې ته راستون شه. د قتل شوو قریشو خپلوان او د تجارتي قافلې برخوال د ابو سفیان نه راغونډ شول. د مشورې او د شورا نه وروسته یې وویل: ای قریشو، تاسې ولیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ غوره او د کار سړي ووژل، او یا کسه یې ووژل او همدارنګې او یا کسه یې ځان سره اسیران او بندیان بوتلل. اوس د هغوی څخه د غچ اخیستلو لپاره مټې راونغاړئ. دا مال زموږ سره دی، کیدای شي چې د دې په وسیله موږ خپله بدله واخیستلی شو. د دې پریکړې وروسته قریشو خپل ټول سړي راغونډ کړل. د کنانه قبیلې ځینې وګړي هم قریشو سره یو ځای شول. د غیرت راپارولو لپاره یې زنانه هم د ځان سره ملګرې کړې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راووتل. قریشو همدارنګه هغه قبایلو چې د قریشو تابعداري وکړه د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په نیمایي کې د مسلمانانو د جنگ لپاره د کوچېدل او د مدینې په وړاندې پړاو واچوه. د قریشو مشرانو خپلې ښځې هم له ځان سره د جنگ میدان ته د غیرت په لحاظ راوستې وې، تر څو چې ځوانان د مسلمانانو په مقابل کې جنگ ته وهڅوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رایه دا وه چې مسلمانان د مدینې په داخل کې پاتې شي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را رسیدلی و چې قریشو په فلاني ځای کې پړاو اچولی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رایه دا وه چې مسلمانان د مدینې په داخل کې پاتې شي او دښمن جنگ ته راوبلي. که هغوی مدینې ته داخل شي جنگ به ورسره وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې څخه وتل ښه نه ګڼل. عبدالله ابن ابی چې د منافقینو مشر او د منافقینو رئیس و، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان رایه درلودله. لیکن هغه مسلمانان چې د بدر غذا ورڅخه فوت شوې وه او شرکت یې نه و کړی د بدر په غزوه کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل: ای د الله رسوله، موږ د دښمن مقابلې ته وباسه. ته به وګورې چې موږ دارن او ضعیف نه یو. تر هغه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اصرار سره غوښتنه کوله، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې تاسو د مدینې نه ووځئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ولاړه، خپله زغره یې واغوسته. هغه خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اصرار سره غوښتنه کوله چې د مدینې نه باید د دښمن مخې ته ووځو، هغوی پښیمانه شول. ویل چې ګویا موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبوره کړ دې کار ته. بیا یې ویل: یا رسول الله، په تا دې د الله له طرفه درود او سلام وي، که غواړې نو د مدینې په داخل کې به پاتې شو. دا خبره یې ځکه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګویا دې کار ته موږ مجبوره کړه چې هغه خفه نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: نبی چې کله جنگي جامې واغوندي تر هغې ورته ایستل نه ښایي تر څو چې د الله په لار کې جنګ نه وي کړی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو صحابو کرامو چې هغه 1000 کسان ول د دښمن مقابلې ته ووت او د مدینې او احد نیمایي ته چې ورسید، نو د منافقانو مشر ابی ابن سلول د خلکو 3 برخه دې ته وهڅول چې بیرته د احد د غره نه راستانه شي او مدینې ته خپلو کورونو ته راشي. نو هغه 300 کسان د ابی ابن سلول سره بیرته د جنگ میدان نه راوګرځېدل او مدینې منورې ته خپلو کورونو ته راغلل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو سره پر مخ ولاړ
تر څو چې د احد درې ته ورسېده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احد د غره مخې ته پړاو واچوه او شا یې غره ته کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته خلک جهاد ته وهڅول او ورته ویل تر څو پورې مې چې درته امر نه وي کړی جنګ به نه شروع کوئ. مشرکین هم په صفونو کې ولاړ دي. نو په دې وخت کې د مسلمانانو تعداد او د مسلمانانو شمیر 700 تنه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جبیر د 50 کسو غشي ویشتونکو امیر وټاکه او د رماتا په غره یې وګمارل چې تاسې به د دې غونډۍ نه نه خوځېږئ. او رسول الله دوی ته سپارښتنه وکړه چې تاسې به دلته انتظار باسئ چې دښمن د شاته طرفه په موږ باندې حمله ونه کړي. که موږ کامیاب شو او که موږ ماته وخوړله تاسې به د خپله مورچه کله هم نه پرېږدئ. حتی رسول الله ورته ویلي تر دې کې لیدل مو چې مرغان مجاهدین په خپلو پنجو کې پورته کوي له غره نه به نه راکوزېږئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه زغره د بلې د پاسه واغوسته او د جنگ توغ یې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. چې کله د جنگ اوازه شوه چې مشرکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راوتلي دي، نو په مدینې منوره کې تنکي ځوانانو چې د هغو عمرونه 14 او 15 کاله ول هم د مجاهدینو په صفونو کې ننوتل او د مشرکینو په مقابل کې جنگ ته راووتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلکانو یوه ډله د کوچنیوالي له امله د احد له غذا څخه واپس کور ته ولیږل. رسول الله صلی الله علیه وسلم سموره بن جندب او رافع بن خدیج چې دواړه 15 کلن هلکان ول دواړه رسول الله له غزا څخه منع کړ. ابو رافع د خپل زوی لپاره سفارش وکړ چې زما زوی په جنگ کې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په غزا کې د شرکت اجازه ورکړه. بیا سموره چې کله ولیدل چې رافع د خپل پلار سره غزا ته لاړه او سموره خو د رافع همزولی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوچنیوالي له امله رد که چې ته بیرته خپل کور ته لاړ شه. سموره ورته عرض وکړه یا رسول الله تا رافع ته اجازه ورکړې او ما ته اجازه نه ورکوې. که رافع ما ته په غیږ راشي هغه زه څملولی شم. بیا دا دواړه په غیږ ورغلل، رافع یې څملوه او سموره بن جندب یعنی سموره بن جندب رافع یې څملوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته سموره بن جندب ته هم اجازه ورکړه چې ته هم په جنګ کې شریک شه. او دواړه د احد په غذا کې د کفارو په مقابل کې په ډیر میړانه سره وجنګېدل. نو دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ شوې او یو بل ته ښې نږدې شوې. هم د مسلمانانو لښکر هم د کفارو لښکر چې د هغو شمیر او د هغو تعداد په مسلمانانو باندې لا زیات و. د مشرکانو د لښکر د صفونو تر شاته هنده بنت عتبه او نورې ښځې چنبې په لاس کې اخیستې وې او جنګي غزلې ویلې تر څو چې مشرکین جنګ ته وهڅوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې توره په لاس کې وه ویې فرمیل دا توره څوک اخلي په دې شرط چې د دې تورې حق ادا کړي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ودرېده او ویل ای د الله رسوله حق څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې تورې حق دا دی چې دښمن ورباندې ووهي تر دې چې پر شا یې اوتم به وي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ویل چې داسې وي نو زه اخلم او حق ادا کوم انشاء الله. نو کله چې د دواړو لښکرو ترمنځ جنګ پیل شه او ښه تود شه، ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د وعدې سره سم په ډیر میړانه او بهادري سره وجنګېد چې څوک یې مخې ته راوړاندې کېده د خپلې تورې سره به یې هغه د تیغه تیروه. او د مشرکینو په لښکر کې یو جنګیالی و چې په مسلمانانو کې به کوم یو زخمی په لاس ورغی هغه به په شهادت رسوه. نو په تصادفي توګه هغه د ابو دجانه مخې ته راغی. د هغه مشرک لخوا په ابو دجانه رضی الله تعالی عنه باندې ګزار وشه او ګزار د ابو دجانه په سر ولګېده، خو هغه د خپل ډال په وسیله ترې ځان وساته. اوس نو د ابو دجانه وار و. کله چې د الله په دې دښمن باندې وار وکړه د لومړي ګزار سره یې په وینو کې ولامبوه او جهنم ته یې ولیږه. نو ابو دجانه د احد په غزوه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې حق ادا کړی. نور به واورو
او د دې صحابه و فداکاري به واورو خود یوې دمې نه وروسته. رسول الله سو خبر حکم یو کجناب وما تصور لفکر بخطاب زتو خبر کوم دلتا را ټول که اصحاب فرمنبر وکوا بیا حضرت بلال اذان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله سو خبر جبرائیل راوڑی فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. کله چې د جنگ میدان نور هم تود شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهو ته امر وکړه چې د بیرغ سره راوړاندې شي. حضرت علی کرم الله وجهو د امر د تعمیر لپاره را مخکې شه او ویې چې زه د بهادرو او د میړنیو ماتونکی یم. سعد بن طلحه چې د مشرکانو علمبردار و ویل چې ته د بهادرو او د میړنیو ماتونکی مبارزې ته دې زړه کیږي؟ حضرت علی کرم الله وجهو ورته وفرمیل هو. نو دواړه علمبرداران چې حضرت علی کرم الله وجهو دی د مسلمانانو له طرفه او سعد بن طلحه چې د مشرکینو له طرفه دی د لښکر مخې ته راووتل. دوه په دوه مبارزه او مقابله پیل شوه. دواړو مرګونې ګزارونه کول. په پای کې حضرت علی کرم الله وجهو د حیدري ګزار پور کولو سره هغه له منځه یوړ. په دې ترڅ کې پر مسلمانانو د الله له طرف نه نصرت نازل شو. مسلمانانو د خپلو تورو په وسیله په دوی ګزارونه کول او هر طرف ته به دې چې کتل د مشرکینو مړي به پراته ول. حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره او رضاعي ورور و هغه هم ډیر په میړانه سره جنګ کوه. ډیر قهرمانان یې له تیغه تیر کړل. هیڅ شی به د حمزه رضی الله تعالی عنه مخې ته نشو تم کیدلی. خو د جبیر بن مطعم غلام وحشي ورته پټ په کمین کې ناست و او د فرصت په انتظار و چې کله هم د نیزې وار خطا نه تللو. جبیر بن مطعم چې کاکا یې طعیمه د بدر په ورځ وژل شوی و وحشي سره وعده کړې وه که حمزه یې وواژه نو آزاد به یې کړي. د ابوسفیان ښځې هندي هم وحشي د حمزه قتل لپاره چمتو کړی و تر څو یې چې په سید الشهدا حضرت حمزه باندې زړه یخ شي. وحشي په کمین کې انتظار ناست و چې کله حمزه د هغه مخې ته راځي نو وحشي په حضرت حمزه د نیزې یو خطرناک ګزار وکړه چې د پښو ترمنځ یې نیزه ووتله او حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع کې په میړانه غذا وکړه تر څو چې په شهادت ورسید. د احد په ورځ مسلمانان د سختې ابتلا او د امتحان سره مخامخ شوي ول. نو الله رب العزت مسلمانانو ته خپل مدد راولېږ. د مسلمانانو فتح او کامیابي ښکاره وه. مشرکان د جنگ له ډګر څخه په تیښته شو. د مشرکانو ښځې هم د میدان نه وتښتېدلې. د کفارو په ماته او شکست یې کوم شک نه و. لاکن د مسلمانانو فتح په شکست بدله شوه. مشرکانو د جنگ میدان پریښود او په تیښته لاس پورې کړ تر دې چې خپلو ښځو ته ورسېدل. کله چې د رماته په غونډۍ باندې د عبدالله بن جبیر بندې لاندې ګمارل شوو 50 مجاهدینو د دښمن شکست او تیښته ولیده او د مجاهدینو په فتح او کامیابي پوخ یقین او باور راغی. یو بل ته ویل دښمن ماته وخوړله راځئ چې غنیمت راټول کړو. د دې امیر چې عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه دوی ته وویل چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا او تاکید در یاد کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي وه که مجاهدین شکست وخوري او که مجاهدین کامیابه شي تاسو به د دې ځای نه نه خوځېږئ. لکن هغه 50 صحابه و کرامو د خپل امیر وینا ته کومه اعتنا ونه کړه. هغوی ګمان کول چې مشرکان بیرته نشي راګرځېدلی. خپله هغه مورچه چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ګمارلي ول د خپل مورچه یې خالی کړه او د مسلمانانو شاګانې د دښمن هغه اسورو ته لوڅې پرېښودلې. نو د مشرکانو
د لښکر د اسودو ټولي د دې فرصت څخه په استفادې سره د شا د لورې په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله وکړه چې د هغو مشر خالد بن ولید مشرکینو چې کله ولیدل چې هغه 50 کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره ټاکلي ول هغو خپل ځایونه پرېښودل او د خپلو ځایونو نه راښکته شول نو مشرکانو د دې موقع نه استفاده وکړه د شا له طرفه یې په صحابه و کرامو باندې حمله وکړه او په دې وخت کې چا اوازه خپره کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو الله ان محمدا قد قتل خبردار چې محمد په قتل ورسېده د دې آواز په اورېدلو سره مسلمانان خواره واره شول او د جنگ له میدان څخه په شا شول په دې وخت کې کفار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل او یو مشرک یوه ډبره راواخیستله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په هغه ډبره باندې وویشت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ یې زخمی که او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه مات او شهیدان شول او په مبارک رخسار او په مبارک مخ باندې وینې را روانې وې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک مخ نه وینې پاکولې او داسې به ویل کیف یفلح قوم خدبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم الی ربهم رسول الله ویلې هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل پیغمبر مخ یې په وینې سور که په داسې حال کې تیښته نه وه بلکې دا جنګي تکتیک و چې کله کله لښکر ورته اړ کیږي د دښمن په خلاف باندې حمله کوي مسلمانانو ته چې کوم تکلیف او مصیبت ورسېده او هغه خلک چې په شهادت ورسېدل چې د اسلام او مسلمانانو لپاره د قوت او عزت سبب ول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د راوړي دین مرستندوی او همکاران ول یوازینی سبب او لامل دا و چې غشي ویشتونکو ستره غلطي وکړه او د جنگ تر پایه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بسنه نه کوي الله به دوی هم داسې ذلیل کړي لکه څنګه چې مشرکین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ذلیله کړل مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موجودیت ځای معلوم نه و په همدې وخت کې نبی علیه الصلاة وسلام په یو کنده کې وولید چې بیا حضرت علی کرم الله وجهه له لاسه ونیوه او طلحه بن عبیدالله راپورته که رسول الله مستقیم ودرېده مالک بن سنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ وینه چې هغه وینه پر مخ را روانه وه هغه یې په خپله ژبه باندې څټله او تیرولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د هغه چا وینه چې د نبي وینې سره یو ځای شي په هغه باندې د جهنم اور حرام دی من مس دمی دمه لم تصبه نار د دې څخه وروسته مسلمانان په کراره د احد په لمنه پورته ختل دا له جنګ څخه تیښته نه وه بلکې دا جنګي تکتیک و چې کله کله لښکر ورته اړ کیږي د دښمن په خلاف باندې حمله کوي مسلمانانو ته چې کوم تکلیف او مصیبت ورسېده او هغه خلک چې په شهادت ورسېدل چې د اسلام او مسلمانانو لپاره د قوت او عزت سبب ول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د راوړي دین مرستندوی او همکاران ول یوازینی سبب او لامل دا و چې غشي ویشتونکو ستره غلطي وکړه او د جنگ تر پایه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو او هدایاتو عمل ونه که او هغه مورچه یې خالی کړه په کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ګمارلي ول په دې اړه الله رب العزت په خپل کلام کې داسې فرمایي ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الله رب العزت په یقیني ډول له تاسې سره خپله وعده پوره کړه چې تاسې د هغه په حکم کافران وژل تر څو چې تاسې بې زړه شوئ د غره په ساتلو کې یو له بل سره په جګړه او له خپل امیر څخه مو سرغړونه وروسته له هغې وکړه چې الله پاک هغه څه در وښودل چې تاسې خوښول نو دومره ګڼ صحابه کرام چې د احد په غزوه کې شهیدان شول هغه صرف د دې لپاره چې هغه صحابه چې رسول الله هلته مقرر کړي ول چې تاسو به دا ځای نه پرېږدئ هغوی دا ځای پرېښود نور به په دې اړه واورو قدرمنو اورېدونکو هغه په بلې خپرونه کې نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم
پاتې ژوند نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. رسول اللہ سے خبر صدیق اکبر بدروں میں حضرت عثمان غنی حضرت عمر بدروں میں فلاس بیرغ اسلام علی حیدر بدروں میں فمدینہ کے غوغا غزا تنظیم مومنان سبا احد لدرما جمتا درزی کافران رسول اللہ شو خبر جبرائیل روڑے فرمان سبا احد لدرما جمتا درزی کافران